सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नन मोंग खबर को द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे बारे के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स چې دا په د ارथ باندې موجود دي. هر ऑर्गेनिज्म چې دا د یو بل نه ډیفرنس دي. د دوی رینج چې دی د سمپلیست ऑर्गेनिज्म نه شروع شوی دي کمپلیکس ऑर्गेनिज्म پورې تللی بیکټیریا شو او دا شانت کې کمپلیکس ته تللی مطلب هیومن شو دا شانت کې نور ډیر انیملز شو چې د بیا کمپلیکس ऑर्गेनिज्म ویل کیږي. The bodies of all living things are made up of different parts organized in a certain manner that support life function. په یو certain manner باندې هغوی ارنج شوي دي او هغوی چې دي د living thing دا باډي جوړه کړل ده. د organized part چې دي دو سپورټ کوي د لایف فنکشنز. په دې کې ایټم شامل دی، مالیکیول پکې شامل دی، ارګنیلز دي، سیل دی، ټیشو دی، ارګن دی، ارګن سیستم دی او بیا یو کمپلیټ ऑर्गेनिज्म چې دی هغه جوړ کړل دی. نو فرست نمبر زموږ سره راځي د ټولو نه وړوکی پارټیکل چې راځي زموږ سره هغه دي سب اټامیک پارټیکلز اینډ ایټم. ایټم تاسو ټول پیژنئ او هغه کې چې کوم سب اټامیک پارټیکلز دي هغه هم تاسو پیژنئ. You know that living and non-living matter is composed of simple unit called atom. مونږ دا پیژنو چې کوم non-living او living organism دي دا ټول څنګه جوړ شوي دي، دا د یو یونټ نه جوړ شوي دي چې هغه ته ویل کېږي atom. Each atom is further composed of subatomic particles. هر atom کې بیا د subatomic particles موجود وي، الکترون وي، پروټون وي، نیوټرون دي ته subatomic particles of atom ویل کېږي. The bodies of organisms are made of 16 kind of element. The organism دا body چې دا 16 kind of element نه صرف جوړه ده. دی element ته به ویل کېږي bio elements. دا 16 kind of element کې چې کوم 6 element دي، کوم 6 bio element دي. دې کې زموږ سره ولنې راځي اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایټروجن، کیلشیم او فاسفورس. دوی زموږ 99% پروټوپلازم مطلب زموږ دا باډي چې دا 99% دا ادر 10 نور دا کم لس بایو ایلیمنٹس چې دي بقایا کیلشیم شو، سلفر شو، کلورین شو، سوډیم شو، میګنیشیم شو، آیرن شو، کاپر شو، منګنیز شو، زنک شو او ایوډین شو. دوی ټول چې دا صرف 1% زمونږ د باډي حصہ چې دا هغه دوی جوړه کړل ده. دویم نمبر لیول چې دی هغه د مالیکیولز اینڈ کمپاوند. اوس مالیکیول اینڈ کمپاوند څه ته ویل کېږي؟ مونږ ته پته ده چې ایټم چې کله رایوځی شي دی چې کله بانډ جوړ کړي نو دنه مالیکیول جوړ شي او کمپاوند ته جوړ شي. دا شانته کې چې کله د بایو ایلیمنټس چې کوم ایټمز دي مطلب بایو ایلیمنټس کې چې کوم ایټمز دي دا هغه ایټم چې رایوځی شي هغه بایو مالیکیول جوړ کړي. په دې کې زموږ سره دوه قسمه مالیکیول هغه قسمه بایو مالیکیول چې دا هغه مالیکولر ویټ چې دی هغه ډیر زیات کمی نو هغه ته ویل کېږي مایکرو مالیکیول لکه واټر شو، امینو اسید شو، ګلوکوز شو ایټسټرا. او هغه مالیکول چې دا غوي مالیکولر ویټ چې دی هغه هایري مطلب سیوای نو هغه ته ویل کېږي مایکرو مالیکول. سٹارچ شو، پروټین شو، لیپیډز وغیرہ. دریم نمبر لیول دی زموږ سره ارګنیلز. ډیفرنٹ بایو مالیکول چې کله راوځي شي په سپیسیفیک طریقه باندې په یو خاص طریقه باندې نو دوی جوړ کی سب سیلولر سټرکچر مطلب په سیلز کې چې کوم واړه واړه سټرکچرز موجود دي دغه ته ویل کېږي سب سیلولر سټرکچرز مطلب ارګنیلز لکه مایټوکانډریا شو، کلوروپلاست شو، رایبوسوم شو وغیرہ. هر ارګنیل چې دی د یو پارټیکولر کار کوي، یو پارټیکولر فنکشن کوي. فار ایگزامپل مایټوکانډریا څه کوي؟ انرژي پرووایډ کوي سیل ته، دې ته پاور هاوس آف د سیل هم ویل کېږي. او رایبوسومز چې دي دوی څه کوي؟ دوی پروټین سینتھیسس کوي مطلب پروټین جوړوي. فورت نمبر لیول دی زموږ سره سیل. سیل چې دی دا یو بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی د ارګنیزم مطلب یو باډي چې د ارګنیزم هغه سیلز نه جوړوي. ډېر شي سیلز راوځي شوي هغه د ارګنیزم باډي جوړه کړي. دا مشتملي په ډېر شي ارګنیلز باندې. دا سیل چې دی په دې کې دنده ډېر زیات ارګنیلز چې دا موجود دي لکه ګالجي باډیز شو، مایټوکانډریا شو، لایسوسومز شو وغیرہ. دوی چې سپیسیفیک فنکشنز کوي انسایډ د سیل. په سیل کې دنده دوی خپل سپیسیفیک کار کوي. بر موږ وایو چې مایټوکانډریا څه کوي؟ دا پاور هاوس اف د سیل دی مطلب انرژي پرووایډ کوي سیل ته. دا شانته کې موږ وی رایبوسوم څه کوي؟ پروټین سینتھیسس کوي. نو دغه شان هر ارګنیل چې دی دا په د سیل کې پکې خپل کار کوي. موږ مخکې ویلو چې یونی سیلولر ارګنیزم څه ته ویل کېږي او ملټي سیلولر ارګنیزم څه ته ویل کېږي. یونی سیلولر ارګنیزم هغه ارګنیزم چې دا غوي باډي چې دا هغه د یو سیل نه جوړي
او ملټي سیلولر ارګانیزم هغه ارګانیزم دي چې هغوی باډي د ډیرو سیلونو نه جوړوي. نو کوم یونی سیلولر ارګانیزم چې دي د یو سیل نه جوړي، نو د هغوی کار چې دی هغه دلته ختمیږي. مطلب د دې نه پاخوا په یونی سیلولر ارګانیزم کې نور ارګنایزیشن لیولز نشتی، د هغوی ارګنایزیشن لیول هم دغه سیله پورې دی. مطلب د هغه د یو سیل نه جوړي، بس هغوی کې پکې ټیشو، ارګن سیستم وغیره دا پکې نه موجود. هغوی کې صرف سیل موجود دی، یو سنګل سیل نه جوړي، خپل د لایف ټول فنکشن چې دی هغه یو سیل پرفارم کوي. 5 نمبر لیول دی زموږ سره ټیشو. په ملټي سیلولر ارګانیزمز کې کم سیل چې سیمیلري په سټرکچر کې او سیمیلر کار کوي په یو ګروپ کې، کم سیل چې سټرکچر کې یو شانت کی او سیمیلر کار کوي د یو ګروپ جوړ کی، دی ګروپ ته ویل کېږي ټیشو. فار ایگزامپل پلانټ کې میزوفیل ټیشو ده. دا د هغه ټایپ اف سیل نه جوړ شوی ده کوم چې صرف فوټوسنتیټک سیل، مطلب فوټوسنتھیسس کولی شي. په انیملز کې چې د ګلینډولر ټیشو ده، په دې کې هغه ټایپ اف سیل چې هغه څه کوي، سیکریشن کوي. 6 نمبر لیول دی ارګن. ډیفرنٹ ټیشوز چې کله رايوځي شي او یو ځای سپیسیفیک اکټیویټي کوي او سپیسیفیک کار کوي، دی ګروپ ته ویل کېږي ارګن. فار ایگزامپل زموږ دا سټمک چې ده دا د دوه قسمه میجر ټیشوز نه جوړه ده. یو د اپیتیلیل ټیشو، مطلب هغه ته ګلینډولر ټیشو هم ویل کېږي، چې هغه څه کوي، ګیسټریک جوس سیکریټ کوي، سیکریشن اف ګیسټریک جوس کوي. کله چې مونږه خوراک وخورو نو هغې باندې له پاسه ګیسټریک جوس سیکریشن چې کوي هغه څه کوي، ګلینډولر ټیشو یا اپیتیلیل ټیشو ته ویل کېږي. بل په دې کې دي زموږ سره مسکولر ټیشوز، هغه کنټریکسیشن او ریلیکسیشن کوي چې د هغې د وجې نه زموږ خوراک چې دی هغه ډایجسټ کېږي. بل زموږ سره 7 نمبر ارګن سیسټم. کله چې ارګنز رايوځي شي دوی جوړ کړي یو ارګن سیستم کوم چې یو پارټیکولر فنکشن کوي. تاسو ګورئ بلډ سرکولیټري سیستم څه کوي، په ټوله باډي کې بلډ خوري. په انیملز کې بلډ سرکولیټري سیستم چې دا په څه باندې مشتمل دی، په ارګن باندې. ارګنز په دې کې څه دي، هارت دی، ارټریز دي، وینز دي او کیپیلریز پکې موجود دي. 8 لیول دی زموږ سره ارګانیزم، یو کمپلیټ ارګانیزم. کله چې ډیفرنٹ ارګن سیستمز چې دوی رايوځي شي او کلیکټیولی دوی څه جوړ کړي، یو ارګانیزم جوړ کړي. ان کیس موږ یو هیومن والو هغه یو ارګانیزم دی، نو په دې کې ډیفرنٹ ارګنز چې دي دا رايوځي شي دي، مطلب بلډ سرکولیټري سیستم دی، ریسپایریټري سیستم دی، ډایجسټیو سیستم دی. دا ټول په یو ځای باندې د ډېر شي سیستمز دي چې هغه په یو ځای باندې کار کوي او دا یو کمپلیټ ارګانیزم چې دی جوړ کړی دی، مطلب یو مینې جوړ کړی دی. دغه شانته کې په پلانټس کې هم سیستمز موجود دي، روټ سیستم دی او شوټ سیستم دی. دوی چې د پلانټ باډي چې دا هغه جوړه کړل ده. دا نننی لیکچر آی هوپ تاسو ته ویډیو ښه لګېدلي. که ویډیو ښه لګېدلي نو خپل یو فرینډ سره لازمي شیر کړئ چې د هغوی هم څه نه څه مدد وکړی شي.